بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 18 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د غیر منصرف تعریف او د غیر منصرف د کېدلو کم 9 اسباب دي، نو دغه اسباب دا به اجمالا ذکر کو او بیا په دغه 9 اسبابو کې کم ابتدایي او 2 اسباب دي، نو د هغې تفصیل او وضاحت وکړو. اسم معرب دا په 2 قسمه باندې دی. یو قسم دی غیر منصرف او دویم قسم دی منصرف. غیر منصرف دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې په هغې کې د منع صرف د 9 اسبابو نه 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي چې دا پکې موجود وي، نو دغه اسم ته به مونږه غیر منصرف وایو. د منع صرف 9 اسباب دا دي: نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 وزن فعل او نمبر 9 الف نون زائدتان. اوس مونږه تدې تفصیل او وضاحت کو. عدل دا څه ته وایي؟ نو د نحویانو په اصطلاح کې عدل دې ته ویل کېږي چې د یو اسم خپل اصلي شکل پرېښودل او بل نوی شکل اختیارول بغیر د څه صرفي قانون نه، نو دې ته عدل ویل کېږي. د یو اسم خپل اصلي شکل هغه پرېښودل او نوی شکل اختیارول بغیر د صرفي قانون نه، نو دې ته عدل ویل کېږي. دا کم شکل چې پرېښی دی، یعنی دا زوړ او تدې دا اصل شکل، دې ته به مونږه معدول عنه وایو، او دا کم نوی شکل دی نو مونږ به دې ته معدول وایو. بیا د عدل تدې 2 قسمونه دي. یو قسم دی عدل تحقیقی او دویم قسم دی عدل تقدیری. عدل تحقیقی دا به مونږه هغې عدل ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو مستقل دلیل هغه حقیقتا موجود وي. عدل تحقیقی دا به مونږه هغې عدل ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو مستقل دلیل دا موجود وي. یعنی د هغې په اصل باندې خو یو دلیل هغه غیر منصرف کېدل دی، او دویم دلیل هم موږ سره مستقل موجود وي چې د دې صیغې اصل داو او بیا دغه شکل پرېښود او نوی شکل اختیار کو. مثلا ثلاث او مثلث، دا دواړه الفاظ دا عرب دا غیر منصرف وي، حالانکه په دې کې د غیر منصرف د 9 اسبابو نه صرف یو سبب موجود دی او هغه سبب هغه وصف دی. او وصف دا داسې سبب دی چې دا یو سبب قایم مقام د 2 سببونو دا نه دی. نو دینه دا خبره معلومه شوه چې دا عرب دا غیر منصرف ځکه وایي چې په دې کې خو یو سبب وصف دی، لیکن دویم سبب په دې کې عدل دی. نو یو سبب ته دې په اصل او معدول عنه باندې هغه څه څیز دی ته دې غیر منصرف ویل دی، لیکن په دې کم اصل دی نو په هغې باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه مونږ سره یو مستقل دلیل هغه هم موجود دی، او هغه دلیل دا دی چې د ثلاثو معنی ده 3 او د مثلثو معنی هم ده 3.
نو د الفاظو تکرار دا د معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې د معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې نو موږ ته دا خبره معلومه شوه چې ثلاثو دا په اصل کې وو ثلاثتون ثلاثتون ځکه د ثلاث معنی دا درې درې نو د دې معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې نو ثلاثو او دغسې د مثلثو معنی هم دا درې درې نو ثلاثو او مثلثو دا دواړه الفاظ دا معدول شوي دي دا منتقل شوي دي د ثلاثتون نه او په هغې باندې موږ سره دغه دلیل هم موجود دی نو عدل تحقیقی دا به مونږه هغې عدل ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنهو باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه مونږ سره مستقل دلیل حقیقتا موجود وي د عدل دویم قسم دی عدل تقدیری او دا به مونږه هغې عدل ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنهو باندې مونږ سره د غیر منصرف ویلو نه علاوه بل مستقل دلیل موجود نه وي بلکې مونږه فرض کړی وي یعنی د هغې په اصل باندې خو یو دلیل مونږ سره موجود وي او هغه دا وي چې عرب دغه غیر منصرف استعمالی لیکن د هغې په اصل باندې مونږ سره مستقل دلیل د عدل تحقیقي بشانتې موجود دا نه وي د دې مثال دی عمر او زفر نو عرب عمر او زفر دا غیر منصرف استعمالی حالانکه عمر او زفر کی صرف یو سبب موجود دی د منصر په دغه 9 اسبابو کې او هغه یو سبب دی علم او د علم دا داسې سبب دی چې دا یو سبب قائم مقام د دوو سببونو نه دی نو موږ به دلته دا خبره منو چې په دې کې بل سبب دا عدل دی نو یو دلیل مونږ سره ته دې په اصل باندې غیر منصرف ویل دي ځکه چې عرب دا لفظ دا غیر منصرف استعمالی نو د دې نه خو دا خبره معلومه شوه چې ته دې اصل دا بل څه و د هغې نه دا معدول شوی دی لیکن په هغې باندې مونږ سره څه دلیل موجود نه دی خو نحویانو د خپلې قاعدې د حفاظت دپاره دا خبره فرض کړه چې عمر او زفر دا معدول شوي دي عمر معدول شوی دی د عامر نه یعنی د عمر اصل دا عامر دی او د زفر اصل دا زافر دی لیکن په دې باندې مونږ سره څه دلیل دا موجود نه دی نو عدل تقدیری دا به مونږ هغې عدل ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنهو باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه بل دلیل مونږ سره موجود نه وي بلکې مونږ صرف فرض کړی وي دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې عدل دا د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي عدل د وزن فعل سره دا بالکل نه جمع کیږي او د هغې وجه دا ده چې د عدل شپږ اوزان دي نمبر 1 مفعل جیسے مثلث نمبر 2 فعال جیسے ثلاث نمبر 3 فعال جیسے قطوام نمبر 4 فعل جیسے عمر نمبر 5 فعلی جیسے امسی او نمبر 6 فعل جیسے سحر نو د عدل دا شپږ اوزان دي د عدل چې څونه الفاظ دي نو هغه ته دې شپږو اوزانو نه خالی نه دي لیکن فعل په دې شپږو اوزانو کې په یو وزن باندې هم د نه استعمالیږي داسې د فعل د استعمالیدلو کوم اوزان دي نو عدل په هغې اوزانو کې په یو وزن باندې هم نه استعمالیږي نو دې وجې نه عدل دا د وزن فعل سره دا نه جمع کیږي البته عدل د علم او د وصف سره دا جمع کیږي د علم سره د جمع کېدلو مثال دی عمر او زفر نو په عمر کې د غیر منصرف یو سبب دی عمر او زفر کې یو سبب دی علم چې دا د یو خاص کس د خاص کسانو د هغې نومونه دي او دویم سبب په دې کې عدل تقدیری دی د عدل د وصف سره د جمع کېدلو مثال دی ثلاث او مثلث
نو ثلاثو او مثلثو په دې کې منصر په 9 اسبابو کې یو صفت یو سبب دی هغه وصف دی او دویم سبب په دې کې عدل دی یعنی عدلی تحقیقی دی د منصرف په 9 اسبابو کې دویم سبب دی وصف او دلته د وصف نه مراد هغه وصف دی چې هغه په داسې ذات باندې دلالت کوي چې پاغي کې د صفتی معنی لحاظ ساتل شوی وي دلته د وصف نه مراد هغه وصف دی چې هغه په داسې ذات باندې دلالت کوي چې پاغي کې د صفتی معنی لحاظ ساتل شوی وي مثلا احمر نو احمر دا په داسې ذات باندې دلالت کوي چې پاغي کې د سوروالی معنوي او د سورواله د وصف دی یا دویم مثال دی اسود نو اسود دا په داسې ذات باندې دلالت کوي چې پاغي کې د صفتی معنی یعنی د توروالی لحاظ ساتل شوی وي دلته به مونږه دا خبره میاد ساتو چې د وصف دو قسمونه دي یو قسم ته وصف اصلي وي او دویم قسم ته وصف عارضی وي وصف اصلي دی ته ویل کیږي چې په اصل وضع کې په دغه لفظ کې د صفتی معنی لحاظ ساتل شوی وي وصف اصلي دا به مونږه هغه وصف ته وایو چې په اصل وضع کې په دغه کې صفتی معنی دا موجود وي یعنی کله چې دغه لفظ دا وضع کاو نو د هغه وخت نه په دغه لفظ کې د صفتی معنی اعتبار کړی شوی وي مثلا لفظ اسود دی نو کله چې دا لفظ دای مقرراو دای وضع کاو نو په دې کې دغه د توروالی کومه معنی ده نو د هغې لحاظ ساتل شوی دی هر یو تور سیز د پاره دغه لفظ یعنی اسود دای مقرر کړی دی داسې لفظ ارقم نو ارقم دا هغه سیز ته ویل کیږي چې په هغې کې توروالی هم وي او سپینوالی هم وي نو په اصل وضع کې په دې لفظ کې د صفتی معنی اعتبار کړی شوی دی د وصف دویم قسم دی وصف عارضی او وصف عارضی دی ته وایي چې اصل وضع کې خو په دې کې د صفتی معنی لحاظ نه وي ساتلی شوی په اصل وضع کې په دغه لفظ کې صفتی معنی دا موجود نه وي لیکن وروستو د استعمال د وجې نه په دغه لفظ کې صفتی معنی هغه راغلی وي د هغې مثال دی مررتو بنسوة 40 نو په دې مثال کې د 40 دا صفت دی د نسوتین دپاره لیکن د 40 دا لفظ دا په اصل وضع کې د صفتی معنی دپاره نه دی مقرر کړی شوی ځکه چې 4 دا یو خاص عدد دی په هغې باندې دلالت کوي چې هغه د 3 او د 5 په منځ کې دی نو د هغې دپاره د 4 دا علم دی نو وصف عارضی به مونږه هغې ته وایو چې په اصل وضع کې په هغې کې د صفتی معنی لحاظ د نوې ساتلی شوی لیکن وروستو د استعمال د وجې نه په دغه کې بیا صفتی معنی راغلی وي د وصف په دې دواړو قسمونو کې د غیر منصرف دپاره چې کم وصف سبب جوړیږي نو هغه وصف اصلي دی د وصف په دې دواړو قسمونو کې د غیر منصرف دپاره چې کم وصف هغه سبب جوړیږي نو هغه وصف اصلي دی یعنی هغه وصف دی چې په اصل وضع په اعتبار سره په هغې کې صفتی معنی موجود وي اگر چې وروستو دغه لفظ دا اسم طرف ته منتقل شوی وي خو بیا به هم دغه لفظ دا د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي او ته دې مثالونه مونږه ذکر هم کړل لکه اسود او ارقم نو د اصل وضع په اعتبار سره په اسود کې هم صفتی معنی موجود ده او په ارقم کې هم صفتی معنی دا موجود ده لیکن وروستو دا دواړه لفظونه اسود او ارقم دا د مارانو دپاره نومونه کېښودلی شول اسود دا هغې مار ته ویلی کېږي چې په هغې کې
توروالی وي او ارقم د هغې مار نوم کېښودلی شو چې په هغې کې توروالی هم وي او سپینوالی هم وي لیکن دا دواړه به د غیر مستعرب سببو جوړیږي. ولې به جوړیږي؟ ځکه چې په اصل وضع په اعتبار سره په دې کې د صفتي معنا دا پکې موجود وه. او کم د وصف د دویم قسم دی وصف عارضي دا به د غیر مستعرب سببو دا نه جوړیږي. نو اوس په مررتو بنسوتین 40 کې د اربع اگر چې دا صفت دی د نسوتین دپاره لیکن دا به د غیر مستعرب سببو دا نه جوړیږي او د هغې وجه دا ده چې دا د اصل وضع په اعتبار سره په دې کې صفتي معنا موجود نه وه بلکې عارضي طور باندې په دې کې دغه صفتي معنا دا راغلی ده. دلته به مونږ بل اهمه دا خبره یاد ساتو چې وصف دا د کوم د غیر منصرف 9 اسباب دي. نو په دغه 9 اسبابو کې به وصف د علم سره بالکل نه جمع کیږي او د هغې وجه دا ده چې په وصف او علم کې تضاد دی ځکه چې علم دا د یو معین څیز دپاره وضع کړی شوی دی. مثلا زید، عمر، بکر، نو دا په یو معین ذات باندې هغه دلالت کوي او وصف دا د معین څیز دپاره دا نه دی وضع کړی شوی بلکې وصف په دې کې عموم وي. مثلا احمر دی نو هغه که زید سور وي په هغې هم دلالت کوي دغسې په بکر، عمر هر یو سور څیز چې وي نو په هغې باندې د احمر د هغې اطلاق کیږي. لہذا علم او وصف دا دواړه به یو ځای دا نه جمع کیږي. یعنی داسې نشي کېدلی چې یو لفظ غیر منصرف وي او په هغې کې یو سبب علم وي او بل سبب پکې وصف وي. او بله وجه دا ده چې په علم کې خصوص وي او په وصف کې عموم وي او خصوص او عموم دا په خپل منځ کې ضدین دي. یعنی که یو څیز عام وي نو هغه خاص نشي کېدلی او که یو څیز خاص وي نو هغه عام نشي کېدلی. نو دې وجې نه وصف او علم دا به په خپل منځ کې دا نه جمع کېږي. نو دا زموږ د ننني درس حاصلو چې د غیر منصرفو کېدلو دپاره دا خبره ضروري ده چې په هغې کې د منصرف د 9 اسبابو نه 2 سببونه وي یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونو وي هغه پکې موجود وي او بیا مونږه په دغه 9 اسبابو کې کم ابتدایي 2 اسباب دي نو هغه په تفصیل سره ذکر کړل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.